बेशुमार अعمال दसी दी چې الله تبارک وتعالى هغه اعمال ډېر پسند فرمایلی دي. هغه اعمال شی یو عمل دادای چې د مخلوق الهی سره د محبت اور د نرمه معاملہ وشي. د خلق د پورا ارسونی پیدو کول اور د خلق سره د ارسونه او د نرمه معاملہ کول دا د الله پاک نږدې ډېر محبوب ترین عمل دی. الله پاک ته مشتول ته نصیب وفرمایي. په حدیث پاک شروع درېمې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایي چې کوم سړی په دنیا کې دی چا یو تکلیف یو مصیبت یو بېچینی لري وفرمایي هغه د اعمال په ذریعہ سره وي یا د مدد په ذریعہ سره وي. الله تبارک وتعالى د خسړی ته د دغه نیکه په بدلا کې د قیامت پرېز په ټول مصیبتي نشه په ټول نغاټ مصیبت ولري فرمایي. الله اکبر کبیره. دغه نه د ظاهره شو چې د انسان په غټ نه غټ مصیبتي نشه د قیامت پرېز په ټول نغاټ مصیبت د انسان نجات دی د جهنم نه خلاصېدو. نورمالي مشوه چې الله پاک کو د خسړی ته د دغه نیکه په بدلا کې د جهنم نه نجات ور نصیب کوي اور د جنت فیصله وی فرمایي. الله پاک ته د لیار مشتو سره ټول ترسونه و فرمایي. په بل حدیث شروع درېمی چې یو سړی د بل د پورا د اسونه معاملہ وکړلا الله پاک کو د دغه سړی د دنیا د آخرت ټول چاره اسونه و فرمایي. دغه نه مراد دا غدای مطلب دا غدای چې الله تبارک وتعالى د خپل مخلوق سره د محبت اظهار فرمایي اور د محبت په نتیجه شه الله پاک د خپل مخلوق سره د محبت اور د نرمه معاملہ ډېر پسند کوي اور ډېر خوشحالي. په بخاری شریف شه امام بخاری رحم الله یو حدیث داسې وروړی دی چې په حق شي یوه واقعه نقل شوې ده. یوه طوائفه فاحشه ښځه هغه په یوه لیار باندې راونه وه. ټوله زندګي یې په ګناهي نقشه تېره شوې ده او مخته یو سپی ولیده چې هغه سپی د تږي د ریزې په مځکه باندې چې کومه خوره پرته ده هغه خوره څټله. دغه ښځې دا معلومه کړه چې دغه سپی ډېر زیات تږی دی. بیا دې داسې وکړه چې ورته نږدې یو کیای و خپل ټکري پرې خپله موزه وتړله او وښکیې ته ورولله او پنبت په هغه موزه کښې د کیې نه اوبه واستلې و دغه تږي سپي ته یې هغه اوبه ور وڅښلې. چې کله یې په باندې اوبه وڅښلې هغې نه بعد هغه ښځه مخته راونه شوه. الله پاک هغه ته مرګ ورکړ اور چې مرګ یې ورکړ بیا الله پاک د دغې ښځې د بخشش فیصله وفرمیله. هغه ښځه چې پیرا زندګي یې په طوایف کښې تېره شوې وه. پیرا زندګي یې ناچ ګانا بجانا کښې تېره شوې وه. زنا فحش غریاني کښې تېره شوې وه. لیکن مرګ په داسې وخت کښې ورته راووت چې الله پاک یې د بخشش فیصلې وکړلې. الله پاک ورته وفرمیل چې تو د مو په یوه ادنا کمزورترین مخلوق باندې ترس وخوړه د نرمۍ معامله دې ورسره وکړله. وس موږ د دغې خبرې زیات حقداري یې چې موږ د تو په دغه عمل باندې د بخشش فیصله وکړي. بیا الله تبارک وتعالی د هغې فاحشه خاتون هغې فاحشه ښځې د دغه عمل په بدولت باندې د هغې د بخشش فیصله وفرمیله. نو معرض وو چې الله تبارک وتعالی ته د خپل مخلوق الهي سره
د نرمي معاملات ډېره زیاته پسندیده او لرګره خوښه ده